تدین مخکې درس کې دا خبره مونږه ذکر کړی و چې لن او لم دا لفظي عمل هم کوي او معنوي عمل هم کوي. د لم لفظي عمل دا دی چې د فعل مضارع په کومو 15 صيغو په آخر کې پیش دی نو دغه صيغو له جزم ورکوي. د کومو 2 صيغو په آخر کې نون اعرابي دی دغه نون اعرابي غورځي او چې کومې 2 صيغې مبني دي په هغې کې عمل نه کوي. او معنوي عمل دا دی چې لم فعل مضارع د ماضي منفي په معنی کې کوي. او د لن عمل مونږه دا ذکر کړو چې د فعل مضارع په کومو 15 صيغو په آخر کې پیش دی نو لن دغه 15 صيغو له نصب ورکوي، د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. او د لن معنوي عمل دا دی چې لن فعل مضارع د استقبال سره خاص کوي او په استقبال کې نفي پیدا کوي او په نفي کې تاکید هم وي. نو هم ته دغه سره مناسبو د مشقونه دي. نو د ټول نه لومبه مونږه ته دې صيغه به ذکر کو او معنی به کو او ته دې نورستو بیا د لن او د لم د وجه نه کم تغیرات دي نو ان شاء الله تعالی داغه وضاحت وکړو. نو لومبه صيغه د لم افعل دا دو واحد متکلم مشترک صيغه ده د نفي جهد بلمنا او د دې معنی دا ده ما کار نه دی کړی. چونکې لم چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو هغه د فعل ماضي منفي په معنی کې کوي. نو موږ به د فعل ماضي منفي معنی کوو. لم تفعل د واحد مذکر حاضر صيغه ده تا دا کار نه دی کړی. او د واحد مؤنث غایب صيغه هم کېدای شي چې هغې زنانه دا کار نه دی کړی. لن تفعلی د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، واحد مؤنث حاضر یعنی چری به هم تداکار اونکی، چری به هم تداکار اونکی نو استقبال معنی او په نفي کې تاکید. لم تفعلی یعنی تا یوې زنانه دا کار نه دی کړی. د لن او د لم معنی کې به مونږه فرق کوو. لن یفعلا تسنیه مذکر غایب هغه دواړه به چری هم دا کار اونکی. لم یفعلا هغې دواړو دا کار نه دی کړی. لن تفعلو جمع مذکر حاضر تاسو به چری هم دا کار اونکی. لم یفعلو جمع مذکر غایب هغې ټولو دا کار نه دی کړی. لن تفعلا تسنیه مذکر حاضر، تسنیه مؤنث حاضر او تسنیه مؤنث غایب ته دې ټولو صيغې جوړې کی. تاسو دواړه سړي یا تاسو دواړه زنانه به چری هم دا کار اونکی یا هغه 2 زنانه به چری هم دا کار اونکی. لم تفعلا په دې کې هم دغه احتمالات دي، په معنی کې به فرق وي چې تاسو 2 سړو یا 2 زنانو یا هغه 2 زنانه هغوی دا کار نه دی کړی. لن نفعل اخرنۍ صيغه ده چری به هم مونږه دا کار اونکو. لم نفعل مونږ دا کار نه دی کړی. لم یفعلنا جمع مؤنث غایب صيغه هغه ټولو زنانو دا کار نه دی کړی. لن تفعلنا جمع مؤنث حاضر صيغه ده یعنی چری به هم تاسو ټول زنانه دا کار اونکئ. اوس راځو مونږه لم او لن چې په فعل مضارع کې کم تغیر کړی دی کم عمل یې کړی دی د هغې ذکر به کوو. نو لم افعل دا په اصل کې و افعلو چونکې دا 15 صيغو نه ده نو لم ولا جزم ورکړی دی. لم تفعل دا هم دغه 15 صيغو نه ده نو لم ولا جزم ورکړی دی. لن تفعلی دا په اصل کې و تفعلینا د نون اعرابي ولا صيغه ده دا 2 صيغونه ده
نو لنتی نون اعرابي غورځولې ده، او لم تفعلی دا هم تدې په اخر کې نون اعرابي و، نو لمتی نون اعرابي دا غورځولې ده. لن يفعلا او لم يفعلا، نو دا دواړه د تسنیه مذکر غایب صیغې دي. لن او لم د دواړو ته نون اعرابي غورځولې ده، اصل کې و يفعلان. لن تفعلوا تدې په اخر کې هم نون اعرابي و، لن ته غورځولې ده. لم يفعلوا تدې په اخر کې هم نون اعرابي و، لم ته غورځولې ده. لن تفعل او لم تفعل د دواړو نه لن او لم نون اعرابي دا غورځولې ده. لن نفعل لم نفعل، نو اوس په دې پنځو صيغو کې د لن او د لم عمل مختلف دی، یعنی کومو پنځو صيغو په اخر کې چې پیش وي نو په هغې کې د لن او د لم عمل مختلف وي. لن ولا نصب ورکوي او لم ولا جزم ورکوي. نو نفعل لن نصب ورکړی دی او نفع او د لم ولا جزم ورکړی دی. باقی چې کمی و صیغې دي او دو صیغې دي نو په هغې کې د لن او د لم عمل یو شانتی دی. لم يفعلنا نو چونکې دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده مبني، لم پکې عمل نه دی کړی. لن تفعلنا دا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده او دا هم مبني ده، لہذا لن پکې عمل نه دی کړی. اوس راځو مونږ سلائیډ نمبر 143 عربي بنائیے. نو دې کې کومې هغه صیغې چې هغه د ماضي والا معنی ده، مثلا تم دو مردوں نے نہیں کیا، نو تدې کومه د فعل ماضی صيغه راوړو نو هغه هم ټیک ده، او کومه نفي جهت بلم راوړو نو هغه هم ټیک ده. خو دې ځکه چونکه بحث د نفي جهت بلم دی نو موږ به د ماضی منفي صيغه نه راوړو بلکې موږ به د نفي جهت بلم راوړو. تم دو مردوں نے نہیں کیا نو د عربي بشي لم تفعلا، हम सब मर्द हरगिज नहीं करेंगे. लन नफाला लन नफाला आखिरानी सिगा. तुम दो औरतें हरगिज नहीं लिखोगी, नो लन तफाला लन तफाला मैं एक मर्द ने नहीं किया, नो लम अफाल लम बदल तमुगरावड़ो लम अफाल कद फेली माजी جملې دي نو موږ به نفي جهت بلم راوړو او دا چې هرگز نہیں کریں گے یا نہیں لکھوں گی وغیرہ داسې وي نو بیا به موږ د لن استعمال کوو. میں ایک عورت ہرگز نہیں پیوں گی، نو لن اشرب لن اشرب. تو ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا، لن تفعل لن تفعل. تو نے نہیں کیا دا بشی لم تفعل لم تفعل. وہ ایک عورت ہرگز مدد نہیں کریں گی، لن تفعل لن تفعل واحد مؤنث غائب. تم دو عورتوں نے نہیں کیا، لم تفعلا لم تفعلا. ان دو مردوں نے نہیں کیا، لم یفعلا. وہ سب عورتیں ہرگز نہیں سنے گی، لن یسمعنا. چې هرگز پکې راغلی دی نو لن به راوړو او چې هرگز پکې نه دی راغلی نو لم به راوړو، نو چې دا فرق مونږ سره واضح وي. اوس راځو مونږ سلائیڈ نمبر 144. ان افعال سے لن اور لم لگا کر گردانے کرے صیغے اور معنی کاپی پر لکھیے. نو چې کمی د مضارع گردان لومبه مونږ ته دي نه وکړو لکه یکتبو یکتبانی یکتبونه تکتبو تکتبانی یکتبنه، نو چې د کومو پنځو صیغو په اخر کې پیش دی نو د لم په گردان کې به وله مونږه جزم ورکو، او چې لن په داخلو نو مونږ به وله بیا نصب ورکو. او نورو د لن او د لم گردان یو شانتی دی، د و صیغونه به نون اعرابي وغورځي او په دو کې به عمل نه کوي. مثلا لن یکتبا لن یکتبا لن یکتبو لن تکتبا لن تکتبا لن یکتبنا. او چې لم وایو لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبنا. نو چې په دې پنځو صیغو کې په کومو په آخر کې چې پیش دی نو په دې کې د لم او د لن گردان دا به مختلف کیږي. د لم د وجې نه به پکې جزم راځي او د لن د وجې نه به پکې نصب راځي. باقي دا کمې نورې
نه صيغې دي نو په دې کې به د لن او د لم ګردان دا به یو شان دي دغه شانتې یشرب یسمع یفتح. بیا वही सीगे और मानी बताइए जो तब्दीली हुई हो इसको वाजह करे. د لومبۍ مونږه صيغه او معنی وایو او وروسته به بیا د تبدیلی چې کومه شوې ده انشاءالله د هغې وضاحت به کوو. لن یکتبنا جمع مؤنث غایب چرې به هم هغه زنانه لیکل اونکي چرې به هم هغه زنانه لیکل اونکي. لن اکتبه 13 نمبر صيغه واحد متکلم مشترک چرې به زه لیکل اونکم. لم تسمعنا جمع مؤنث حاضر تاسو ټولو زنانو ندی اوریدلی تاسو ټولو زنانو ندی اوریدلی ماضی منفی معنی به کو. لم تسمعي واحد مؤنث حاضر تا ندی اوریدلی تا یوی زنانا ندی اوریدلی. لن یکتبا تسنیه مذکر غایب اغه دو کسان با چری هم لیکل اونکی. لن تکتبا چری به هم تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه لیکل اونکی یا اغه دو زنانه به لیکل اونکی دا درې صيغې جوړېږي. دغه شانتې لن تشربا هم دی. لم تشربی واحد مؤنث حاضر تا اوبو ندیس کلی تا اوبو ندیس کلی چې لم په داخلي نو ماضی منفی معنی به کو. لم يسمعنا جمع مؤنث غایب اگر ټولو زنانو ندی اوریدلی. لم تفتحنا جمع مؤنث حاضر تاسو ټولو زنانو کلاو کړي ندی یعنی سم ندی کلاو کړي. لم تسمعي واحد مؤنث حاضر تا ندی اوریدلی. لن اسمع چریبا زو وانورم چریبا زو وانورم 13 نمبر صيغه. لم تفتحوا تاسو ټولو ندی کلاو کړي جمع مذکر حاضر. لن يفتحوا چریبا هم اغه ټول کسان کلاو نکی جمع مذکر غایب. لن یشربا چرب هم اغا دو کسان انس کی تسنیه مذکر غایب. لم تشربا پدې کې دا درې ونو صيغو احتمالات دي یعنی هغه دواړو اوبو ندي هغه دواړو ندیس کلی یا تاسو دواړو سړو یا دو زنانو ندیس کلی. وس لن او لم کوم عمل کړی دی نو داغه وضاحت کو. لن یکتبنا دلته عمل نه دی کړی ځکه چې دا د دوه صيغونه ده. لن اکتبا دا د 5 صيغونه ده نو لن ولا نصب ور کړی دی. لم تسمعنا چونکه دا د دوه صيغونه ده جمع مؤنث حاضر لم پکې لفظي عمل نه دی کړی. لم تسمعي د وو صيغونه ده نو لم تی نون اعرابي ورزولې ده. لن یکتبا او لن تکتبا او لن تشربا دا د وو صيغونه دي نو لن تی نون اعرابي دا غرزولې ده. لم تشربي دا هم د وو صيغونه ده لم تی نون اعرابي غرزولې ده. لم يسمعنا لم تسمعنا دا دواړه چونکې مبني صيغې دي لم پکې لفظي عمل نه دی کړی. لم تسمعي د وو صيغونه ده لم تی نون اعرابي غرزولې ده. لن اسمع د 5 صيغونه ده لن ولا نصب ور کړی دی. لم تفتحوا دا وو صيغونه ده. لن يفتحوا دا وو صيغونه ده. لن يشرب او لم تشرب دا چونکې دا وو صيغونه ده تدې په اخر کې نون اعرابي ده نو لن او لم تی نون اعرابي دا غرزولې ده. حرکات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیے صیغے اور معانی بتائیے. نو یو خو دلته به زبر زیر پیش نشته نو زمونږ په دې کې امتحان دی چې مونږ په دې باندې صحیح زبر زیر پیش په ولګو او بل دې چې صيغې ذکر مونږ وکړو او بیا یې معنی هم وکړو نو د لم او لن ته به مونږ خیال کوو.
نو لومبۍ صيغه ده لم يركب. لم يركب د يفعلو په وزن ده. دا اصل کې و يركبو خو لم ولا جزم ورکړی دی او دا د واحد مذکر غایب صيغه ده. معنی دا ده هغه نه دی سور شوی، هغه یو کس نه دی سور شوی چونکې لم په داخل شوی دی نو موږ د ماضي معنی کوو. لن ترکبا، لن ترکبا لن ولا نصب ورکړی دی او دا د واحد مؤنث غایب صيغه هم کېدی شي او د واحد مذکر حاضر صيغه هم کېدی شي. یعنی هرگز به هغه یوه زنانه سواره نشي یا هرگز به ته سور نشي. لم يفعلنا، لم يفعلنا جمع مؤنث غایب صيغه ده او معنی دا ده یعنی هغې ټولو زنانو دا کار نه دی کړی. د ماضي منفي معنی به مونږ کوو او دې کې لم لفظي عمل نه دی کړی ځکه چې دا مبني ده او لم تفعلنا تاسو ټولو زنانو دا کار نه دی کړی. لم يفعلنا جمع مؤنث غایب او لم تفعلنا جمع مؤنث حاضر او دواړه صيغې دا مبني دي. لم ترقدا، ترقدا چونکې رقدا يرقدو د باب نصوره ینصرون دي نو موږ به وایو ترقدا او په دې لم داخل شوی دی او په دې صيغه کې درې احتمالات دي. نو معنی به دا شي چې تاسو دواړه سړي یا تاسو دواړه زنانه نه یې اوده شوي یا هغه دوه زنانه هغه نه دي اوده شوي. ماضي منفي معنی. لن يرقدا تثنیه مذکر غایب. چرې به هم هغه دوه کسان اوده نشي نو دلته لنتې په آخر کې نون اعرابي دی غورځولې ده. لم ترفعي، لم ترفعي یعنی تا یوې زنانه نه دي اوچت کړي. رفع يرفع باندې اوچتول دا په اصل کې و ترفعینا نو دا د رفع يرفعو باب فتح يفتحون دی. لن تنظري د باب نصوره ينصرون د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. یعنی چری به هم ته اونه ګوري، چری به هم ته یو زنانه اونه ګوري او اصل کې دی تنظرینا. لنتی نون اعرابي غورځول. لم تنظرو جمع مذکر حاضر تاسو ټولو ندی ګتلی ماضي منفي معنی به کو. لمتی نون اعرابي غورځول. لن يفعلوا فعل يفعلوا فتح يفتح. لن يفعلوا چری به هم هغه سړي دا کار اونکي نو لنتی نون اعرابي دا غورځولې ده. لم ترقد ته نه اوده شوې یا هغه یوه زنانه هغه نه ده اوده شوې. لم هغه یوه زنانه هغه نه وه اوده نو لم ترقدو دلته لم ولا په آخر کې جزم ورکړی ده. رقده يرقدو. لن نفعل، لن نفعل چرې به هم مونږه دا کار اونکو نو دا د جمع متکلم صيغه ده او لن ولا په آخر کې نصب ورکړی دی. لم يركبنا ركبا 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 يركبو. لم يركبنا هغه ټولي ندي سوري شوي، هغه ټولي ندي سوري شوي نو دا صيغه چونکې مبني ده لہذا لم پکې لفظي عمل نه دی کړی او د جمع مؤنث غایب صيغه ده. لن ترفعنا چرې به هم تاسو اوچت نه کړئ نو دا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده او دا صيغه هم مبني ده. لم ينظروا جمع مذکر غایب صيغه ده هغه ټولو ندي ګتلی، هغه ټولو ندي ګتلی، هغه ټولو ندي ګتلی. لن ترقدي چری به هم ته یو زنانه اوده نشي دلته دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده او لن ته داخل نه نون اعرابي دا غورځولې ده. لم ينصرا تثنیه مذکر غایب د هغې دوو کسانو مدد نه دی کړی شوی، د هغې دوو کسانو مدد نه دی کړی شوی. لن تنصرا تثنیه مذکر غایب تثنیه مؤنث غایب یعنی لومبۍ دا تثنیه مؤنث غایب صيغه هم کېدی شي، تثنیه مذکر حاضر، تثنیه مؤنث حاضر. چرې به هم
ستاسو د دواړو سړو او د ستاسو د دوو زنانو مدد اونکړی شي یا د هغې دوو زنانو به مدد اونکړی شي. لن تسألنا جمع مؤنث حاضر چری به هم تاسو نه پوښتنه اونکړی شي. لم یسألنا جمع مؤنث غایب د هغې ټولو زنانو نه پوښتنه نه ده کړی شوي، د هغې ټولو زنانو نه پوښتنه نه ده کړی شوي. لن نفعل چری به هم مونږه دا کار په مونږ باندې به دا کار ونه کړی شي، د جمع متکلم څخه ده. لم افعل په ما باندې دا کار نه دی کړی شوی، واحد متکلم مشترک څخه ده. لم تسألی لم تسألی تا نه پوښتنه ستا یوې زنانه نه پوښتنه نه ده کړی شوي، واحد مؤنث حاضر. لم تفعلنا تاسو باندې دا کار نه دی کړی شوی، جمع مؤنث حاضر. لن یعرفنا چری به هم هغه زنانه ونه پیژندلی شي، جمع مؤنث غایب. لن ینصرو چری به هم د هغې خلکو مدد ونه کړی شي، جمع مذکر غایب مجهول. دا ټولې د مجهول صیغې دي، دا مونږ چې کوم شروع کړی دي. لم تسألو تاسو نه سوال نه دی کړی شوی، ماضي منفي او جمع مذکر حاضر. لن تسأل چری به هم ستاسو د دوو سړو نه یا د دوو زنانو نه تپوس ونه کړی شي، یا د هغې دوو زنانه نه به تپوس ونه کړی شي، او دا درې صیغې جوړیږي. لم یسأله د هغې دوو کسانو نه تپوس نه دی کړی شوی. نو چې مونږ لم او د لن د معنی په دې کې فرق کوو، یو استقبال او په استقبال منفي او په کې تاکید، او د لم ماضي منفي. لن تعرفنا چری به هم تاسو زنانه ونه پیژندلی شئ، جمع مؤنث حاضر. لن تسألی چری به هم ستانه پوښتنه ونه کړی شي، واحد مؤنث حاضر. اوس د سلائڈ نمبر 148 ثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل جہد معلوم کی گردانے. نو هغه شپږ بابونه دي: فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، او شرف یشرف، او ضرب یضرب. نو دغه شپږ بابونه دي. اوس په دې ټولو باندې د نفي جهد بلم گردانونه دي د معلوم. نو په دې کې به مونږ دغه بنیادي دې ته خیال کوو، د 5 صیغو ته، 7 صیغو ته او 2 صیغو ته، او نور گردانونه چې څنګه د مضارع ساده گردانونه نو هغه شانتي بدل تمي. لم یضرب او لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، دغه 5 صیغې دي. لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم یضربو، لم تضربو، لم تضربي، او لم یضربنا او لم تضربنا. نو دا هغه 2 صیغې دي، دغه شانتي ټول واضح دي. نو د 5 صیغو، د 7 صیغو او د 2 صیغو ته به مونږ خیال کوو. بیا دي تدق شپږ ابوابونه د مجهول گردانونه. نو د مخکې کم گردانونه نو دا د یفعلو، یفعلو او د یفعلو په وزن. البته چې کم د مجهول گردانونه دي نو دا ټول د یفعلو په وزن دي، یعنی په دې کې کم عین کلمه ده نو په دغه شپږ وانو بابونو کې دغه مفتوح ده. او څنګه چې لم د معلوم په گردانونو کې 5 صیغو له جزم ورکاو، د 7 صیغو نه نون اعرابي غورځوله او په 2 صیغو کې عمل نکاو، نو دقه تفصیل دا په مجهول کې هم دی. خو البته دا ټول د یفعلو په وزن لکه یضرب او یضرب، یفتح، ینصر، یسمع، یحسب او یشرب. په دې کې څه مشکل نشته دی. نو چې لږ مونږ دغه 5 صیغو، 7 صیغو او 2 ته خیال کوو. اوس د سلائڈ نمبر 150 ثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل نفی بالن معلوم کی گردانے. نو دلته هم د شپږ بابونو نه د نفی تاکید بالن گردانونه دي. خو په دې کې دا هم د لم د گردانونو په شانته دي. د
نه صيغې د لم او د لن په ګردان کې مشترک دي، یعنی د و صيغې د نون اعرابي والا او د نون جمع مؤنث والا. البته هغه 15 صيغې چې په هغې په آخر کې پیش دي نو لم ولا جزم ورکوي او لن ولا نصب ورکوي. نو چې دې ته مونږ خیال کو نور په دې کې هم څه نشته دی. لن یضربا لن یضربا لن یضربو، لن تضربا لن تضربا لن یضربنا. نو چې دې ته پکې مونږ خیال کو 15 صيغې، 2 صيغې او 2 صيغې. بیا سلائیڈ نمبر 151 ثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل نفی بالن مجهول کی گردانی. د لن عمل چې څنګه په معلوم کیو هغه شانتی په مجهول کیو. البته د مضارع د کومه صيغه ده نو دا به بدلیږي، یعنی علامت د مضارع باندې ضمه ده او د اخر نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. ټول د یفعلو کوم یو گردان دی، یعنی یفعل دا یو گردان مونږ وکړو نو دغه شان نورم دی. لن یفعل لن یفعلا لن یفعلو، لن تفعل لن تفعلا لن یفعلنا، لن تفعل لن تفعلا لن تفعلو، لن تفعلی لن تفعلا لن تفعلنا، لن افعل او لن نفعل. نو دغه شان گردان د لن یضرب هم دی، د لن یفتح هم دی، د لن ینصر هم دی، د لن یسمع هم دی، د لن یحسب هم دی او د لن یشرف هم دی.